علیکم ورحمت الله. څورځې مخکې سپریم کورټ ته یو کیس راغی د مبارک ثانی کیس په نوم باندې. په هغه کې یو قادیانی دا مقدمه خپل پیش کړې و چې مونږ ته په پاکستان کې ازادي راکړل شي او مونږ ته د خپل مذهب د ترویج او د تبلیغ ازادي راکړل شي، کوم پابندي چې دا غوډه ختم کړل شي. نو قاضي فایض عیسی چې کوم د سپریم کورټ چیف جسټس ته هغه د هغه قادیانیانو په حق کې فیصله وکړه چې بالکل څنګه چې نورو اقلیتونو ته ازادي ده نو تاسو ته هم ازادي ده او تاسو د خپل مذهب ترویج تبلیغ کولای شي هر قسمه. داغه خلاف پرون د جی واي کارکونانو او د شاند نور پارټو ځنې کارکونان راووتل او د خلاف بھرپور احتجاج په بھرپور انداز سره وکړو او یو قسم لا د چیف جسټس داغه همنوا او قادیانیانو ته او نور عالمی همنواو ته دا پیغام ورکو چې په پاکستان کې د قادیانیانو لپاره هیڅ قسمه شرایط نشي کېده او د ختم نبوت او د رسالت په مسله کې دا قوم هیڅ قسمه کمپرومایز نشي کولای. نو یقینا دغه بھرپور احتجاج نه بعد د خلکو ته پیغام تللی. نو ګورئ عجیبه مسله دارا چې دلته 95% اهل سنت والجماعت والا اوسیږي، دلته مسلمانان 95% اوسیږي او چرته 0.5 یا 1% بقادیانیان یا نور خلک اوسیږي او د هغي په حق کې فیصله راځي، د هغي په حق کې بار بار دباو راځي او چې کوم مسلمانان دي د غزلونه هزار ولکېږي. نو دا د کوم طرفه دا ایجنډا راځي، دا ډېره غټه مسله ده په پاکستان کې چې د نورو ملکونو طاقتور عالمی اسټابلیشمنت او د عالمی طاقتونو په اشارو باندې دلته هغه فیصله کیږي. اگر چې عوام دغه د رد کولو د لپاره بار بار راوځي د خپل احتجاج ریکارډ کوي، خو د دې د جذباتو سره بیا هم هغه کلواړ کیږي. نو د دې صدباب پکار دی. قاضي فایض عیسی خو مونږ ته ډېر ښه ښکارېدو خو په دې مسله کې هغه ځان ډېر راګزار کو ځکه چې د قادیانیت کزان اقلیت غني نو مونږ ټول تسلیمو بیا، خو هغه مسله دا غي دار چې ځان اقلیت نه تسلیمي او هغه وایي چې نه مونږ احمدي برادری مسلمانان یو، یعنی ځان غیر مسلمه نه تسلیمي، ځان مسلمانان تسلیمي او زمونږ زور سره د قضیه کې اختلاف دی چې تاسو مسلمانان نه تاسو غیر مسلمه پتايت تر عین کې مدالي کړی دي، تاسو غیر مسلمه تاسو غیر مسلمه قرار شوی نو چې تاسو غیر مسلمه نو لہذا ځان تسلیم کړئ، داغه مطابق په تاسو بیا د نورو اقلیتونو په شان ازادي میلاو شي. اوس که تاسو ځان غیر مسلمه نه غنئ، مسلمانان غنئ او د مسلمانانو په جامه کې هغه خپل غیر مسلمه عقاید چې د هغه مسلمانانو باندې ورتپي نو بیا په مسلمانانو کې او په پاکستانیانو کې انتشار جوړ شي. نو دغه اختلاف زمونږ دی په دغه باندې چیف جسټس هغه نه دی پوه شوی، قاضي فایض عیسی نه دی پوه شوی چې دومره غټه مسله ده په دې کې د علما کرامونه نو مفتیان کرامونه د مذهبي طبقون هغه رهنمایي غسل پکارو، دا چې دغه د ججانو مجانو کار نه دی. لہذا وس هم مقدا چې دغه په خپل باندې دغه فیصله واپس والی او د عوامو کوم جذبات چې مجروح کړي د دغه واپس مرهم پټیو کی، د دغه واپس صدبابو کی، ورنه دغه د پاره بام خنی او د نورو سمرا د دې سره هم نوادي او د دې حمایتيان دي دغه د پاره هم خنی د انتشار سبب چې کم شي جوړیږي نو د اغه صدباب د مخ کې نه پکاري وس چون کې فیصله شوی دا نو دغه فیصله دی واپس واغستل شي، ورنه چې بیا په فیصله اغستلو باندې مجبور کړل شي نو بیا به دغه خون نه کم چې په خپل مرزي باندې واغستل شي. پاکستان زندہ باد، تاجدار ختم نبوت پاینده باد.